أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سورۃ ہود پدې کې بیان د سلورو مسائل وکاو. یو مسله چې عبادت الله لخاص کې پدې د سلورو پیغمبرانو واقعات دی صورت کې بیانېږي. دویمه مسله چې عالم الغیب دا صرف اور صرف یو د الله ذات ته پدې باندې پدې صورت کې د دوو پیغمبرانو واقعات بیانېږي. د اوله واقعا د ابراهیم علیه السلام. الله رب العزت وی ولقد جاءت رسلنا په تحقیق سره رال زمون استازي زمون ملائک ابراهیم علیہ السلام ته پذیری سرا. تفسیر قرطبی ذکر کئی دا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل او دا ابراهیم علیہ السلام ته په شکل انسانی کې راغلیو. سلام کلام شو. ابراهیم علیہ السلام د دې د پاره د خوراک تکلف وکړ. نو پدې آیتونو کې د ملمه د پاره تکلف د دې ثبوت هم ملو شو چې ملمه د پاره به تکلف کې او د ملمه نه به تپوس نه کې چې کله ته د هغه په مزاج باندې پوهې. او ابراهیم علیہ السلام ور تسخیرید کا تیکے کا وتا رویڑو وتا. ملمتا چې یو سیس پیش کې نو هغه ته د هغې قبلول پکاري. اوس دلته چې ابراهیم علیہ السلام وکته د دې میلمنو لاس خوراک ته نه ورتلو، غي خوراک نه کو. نو دې سورۃ هود کې وایي واوجس منهم خیفه. ابراهیم علیہ السلام د دینه پزړه کې یره اوساتله. ای آیت تا ګوره خیال ورته کوي. نو چې کله ابراهیم علیہ السلام پزړه کې یره پټکا نو ملائک ورته وی لا تخف مې یریګا. نو دلته یو اشکال راځي چې اول ملائکو ته د غیب علم وسه. نو دلته به یو دا اشکال. دویم ورپسې وی بیبی ولاړه و نو په خندا شوه په ضحکت. نو دا ابراهیم علیہ السلام بیبی
داغي بیزای خندا د دې څه وجه وه او قرآن داغي تذکره وکا اوس مونږ چې د دې جواب تلاش کوو نو د دې د جواب د پاره تفسیرونو ته د تلو ضرورت نشته دا مونږ د قران کریم کې وګورو چې دا واقعیا بل ځای ذکر شوی کنه او هغه بل ځای کې چې ذکر شوی نو په هغه کې مونږ ته معلومات ملاوي کې د دې اشکال باره کې او کنه نو تاسو وګورئ سورۃ الحجر آیت نمبر 52 سورۃ الحجر دی سورۃ ہود پس یوسف دی سورۃ یوسف پس رعد دی او بیا رعد پس ابراہیم دی او ابراہیم پس سورۃ الحجر دی آیت نمبر 52 د 51 نمبر آیت نه دا مضمون شروع کړي اوس دا آیتونه د سورۃ هود مخه تکیه دا د سورۃ الحجر دا آیتونه مخه تکیه دا دي ته وی تفسیر القرآن په تحقیق سره راغله زمون استازی ابراهیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیری سرا اصل کی دا ملائک قوم لوط پسې تلو د لوط علیہ السلام د قوم کلی چې وکنه دا د شام په علاقو کې او ابراهیم علیہ السلام په دغه وخت کې په فلسطین کې اوسېده ولقد جاءت رسلنا رال زمون استازی ابراهیم علیہ السلام تا پذیری سرا قالوا ندی ویل سلاما مونږ ته سلام کو سلام قال سلام وی وت ابراهیم علیہ السلام وعلیکم سلام فما لبسا وقت تیر نکو چرات لیو کو پسخیت کړي شوی سرا دی کی یو بل مسله مخه تراله چې دا کوم يهوديانو اهلی کتاب د دې پړه کې د سخی ډیر تعظیمو د سخی عبادت کو کړه دی کې وته اشاره شو چې تاسو ځان د ابراهیم علی السلام تابعدار غنئ نو تاسو نیکه خو سخی حلال کړو نو تاسو خدای څنګه کې دي شيغه فلما را هر کله چې اولید ابراهیم علی السلام د دی لا سنا لا تصلو الیه چې نه رسیدل دی خوراک ته یعنی دی خوراک نه کو خو ملائکو نو ابراهیم علیہ السلام د دینه پزړه کې رااله د دینه د ابراهیم یارا سورۃ الحجر کې مراواړل اورته ویل چې ان منکم وجلون زمون د نه یرا وشوا نو ملائکو ورته ویلا تخف یریګما ان ارسلنا الى قوم لوط یقینا موږ را لېږلي شیو په طرف د هلاکت د قوم لوط او دلته ورته زیر مورکو د بچی سورۃ حجر کی ذکر شو وامرأته قائما ببی اولاړوا پزوهکت نوغه په خندا شو قهقهت نه دی ویلې پزوهکت اغا خندیو کا خوشاله شو پس سره فبشرناها باسحاق دلته دا رستو ذکر کو نور زینو کې مخ کې ذکر کو نو دو زیری وتور کو دو زیری وتورک یو د قوم لوط د هلاکت او بل زیری د بچی د پیدایش نو د بچی په د پیدایش زکه خوشاله شو مفسرین ذکر کوي دغه وخت کې د ابراهیم علی السلام د بیبي چې وا د سنه آیاس تر رسیدلې و چې په دغه عمر کې د چا بچی نه کیږي 90 سال عمر او د ابراهیم علی السلام په دغه وخت کې 120 سال عمر شپږ شلو کالو د سارا بچی نو د هاجره هو خو د سارا نو ملائکو ول زیری ورکانو د سارا رضی الله عنها دا په دغل تک خوشاله شو سارا بنت هاران او دا سارا بنت هاران
دا د ابراهیم علیہ السلام د تر لور وا وامرأته قائمه بیبی اولاړه وا پزوهکت دا پخندا شوا فبشرناها باسحاق نو مونږ زیری ورکو دیلا چې تا کرا وک کی راضی اسحاق بیا به دا اسحاق لویږي او دا اسحاق تبا الله بچی ورکی یعقوب فبشرناها باسحاق بزیر ورکو مونږ دی لره په اسحاق او رستو د اسحاق نا په یعقوب علیہ السلام سره قالت دیوی یا ویلتا حی تعجب دی االدو زما به بچی کیږي زما بچی زیګوما دا تعجب د سنه کوي دا تعجب کوي په اعتبار د عادت د الله د قدرت د دینه تعجب نه کوي د الله قدرت خو ارسړي د الله د قدرت قائل دی خدا تعجب کوي تعجیب په اعتبار د عادت چې په دې عمر کې خود چا اولاد نه کیږي لکه زما په دې بوډاوالي کې برا تخته اولاد را کوي قالت ندی اویلا یا ویلتا هی تعجب دی االدو زب بچی زیگوم وانا عجوز زیم بوڑے ننوے سال وهذا بعلی شیخا او دا خاوند زما شیخ بوڑا دا 120 سال ان هذا لشیء عجیب دا خو ناشنا کار وی ښا ګورا بیو بابا کرکا کی قالوا اتعجبین من امر الله ملائکو ورتوی آیا تاسو تعجب کوي د کار د الله نه رحمت د الله دی برکتونه د الله دی پتاسو اهل البيت ال پیغمبر کوروالو دل تکي د پیغمبر بی ته اهل البيت وي مونږ جی قران منو روافض شیعاګان وی مونږ قران منو اصل کې زمون ډیر مسلمانان په دې دوکشي د روافض په عقایدو کې یو عقیده ده چې هغه تویل کېږي تقیه دا پای کې لازم ده تقیه پیژنې تقیه دې ته وایي کنه چې لکه تاسو به مسلمانانو تخپل عقیده نه ښکارا کوي زم قران منو مون صحابه منو هلکه دای په کتابونو کې چې لیکل شي ټول کفریات دي پکې خمینی کتابو ګوره کشف الاسرار کنه او کله کله هغه پرونه خبره د عقیدت جوړ شو د خمینی سره نو د خمینی کوپر وته کوپر نخ کاری حالانکه د خمینی په کوپر کې شک نشتا دا یاد وساته د ذهن نشین کې اصحابو په کم بکواس کړي اکه د چا ذهن کې دایسه مطالعه کړي نو ما سره د خمینی کشف الاسرار کتاب پروت دی په پارسی کې دی داغه تصویرم په د پاسه لګیدلې ده هغه چې سویری توبې به وباسي خو اصل کې زمون خلک وګوري نه ون وی ټریپی کی عقیدت کې بیا د تسخکاری نه عقیدت کې عقیدت جوړ شو چا سره یو مینه د په یو کار سره جوړه شو بیا دغه غلط وته غلط نخکاری دغه عقیدت ډیر خطرناک چیز دی اوس کما او ته د عقیده په تلاش کې ولګو دا سره خو د ما د عقیده دشمن دی دا خو د ما د عقیده خلاف دی نو دلته د اهل بیت روافض چې دي کنه اغي زمونږه مورجان عائشه صدیقه دې په ډېر بکواس کوي نو اغي عائشه رضی الله عنها په اهل بیت کې نه حسابي اغي د پیغمبر اهل بیت حسنین حسن حسین علی فاطمه عقیل عباس دا 5 کسان یو 5 تن پاک تاسو کو چې تکتلی یا په دې پنجاب کې زموږ د پېښور کې مشتا پخپل کورونو باندې یا پخپل عبادتخانو داسې یو پنجه لګولي ته مولي د دې معنی دا 5 تن پاک څه 5 تن پاک څه مطلب چې دک 15 کسان مسلمانان دي نور صحابه کرام علیاذ بالله دی وی دا مرتد شوی دي نو غي عائشه رضی الله عنها مسلمانه نه غني نو اهل البيت د دې زنه مونږ معلومه شوا چې په اهل بیتو کې لومبه د سړی بیبي راځي خبره مو خیال تراله کنه څه تفصیل به سورته احزاب کې راشي قالوا نو ملائکو ویلا اتعجبین من امر الله
آیا تاسو تعجب کوي د فیصلې د الله نه؟ رحمت د الله دی، برکتونه د الله دی پتاسو اے د پیغمبر. انه حمید مجید، یقینا الله دې ستایل شوی خاوند بزرګي. فلما ذهبان ابراهيم الروع، هر کله چې د ابراهيم عليه السلام نه اغیر لاړلا، وجاءته البشرى، او راغي ورتزيري، یجادلنا فی قوم لوط، مونږ سره باس کولو په باره د قوم لوط کې. یقینا ابراهیم علیہ السلام خامخا صبرناک، اواه ډیر عاجزی کوونکی. مخکې د اواه غنې معنی ذکر شوی. منیب الله ته رجوع کوونکی، انابت والا. یا ابراهیم اعرض عن هذا، اے ابراهیم را دې خبرو نه مخواړه. انه قد جاء امر ربک، پتحقیق سرا راغلی فیصله د رب ستا. وانهم یقینا دا قوم لوط چې دی، آتیهم را بشدیتا عذاب غیر مردود، واپس کیږي بنا. اوس دک ملائک دلته ابراهیم علیہ السلام ته د انسانانو په شکل کې راغلیو، اوس دی د لوط علیہ السلام خواته لړ د قوم لوط د تبعید لپاره الله را لګلی. خو لوط علیہ السلام د دین نه دی خبر. د دې مخ کې واقعا معلومه شوا چې ابراهیم علیہ السلام ته د غیب علم نو. هغه کې دا انسانان دي، هغه ول پوره ملمستیا تیار کا. اخر کې هغه وته وی چې مونږ ملائک یو زیری د پاره تاسو ترالو، داسې قوم لوط پسې ور روانو، په دې لار متاسو تم زیری درکو. نو وګوره ابراهیم علیہ السلام په غیب پوی نو، دلته وګوره لوط علیہ السلام اغم په غیب نو پوا. ولما جاءت رسلنا لوطا، هر کله چرال زمون استازی لوط علیہ السلام تا، لوط علیہ السلام ته ملائک رالو په شکل انسانی کې. نو الته ابراهیم علیہ السلام ملمنو ته خوراک تیار ک. دلته لوط علیہ السلام د ملمنو پراتک خپه شو، ځکه دلته دی د خیسته الکانو په شکل کې راغلی دي. ولما جاءت رسلنا، هر کله چرال زمون استازی لوط علیہ السلام تا. دا لوط علیہ السلام دا علاقی دا کلی دغه تصدوم علاقه وی. صدوم په دې وجه دی قوم لوط د عمل ته صدومیت ویل شي. صدومیت نو انګلیش کې وته سوډومی وی. سوډومی دا سوډومی د دې صدومیت نه دی. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، خپشو دا غي په وجه چې دا زما ملمان رااله او زما دا قوم والا ډیر غټ بے غیرت بے خوند خلق دی بدتمیزا. وزواق بهم زرعا، او تنگ شو پدی باندې زړه تنگ شو. وی دا ډیره سخت رز ده. دا ولی دا خلق به زما د ملمنو بی عزتی کوي، دی به تنگي. چې کله قوم خبر شو چې د لوط علیہ السلام خواته الکان راغلی دي او ډیر خیسته دي، نو وجاءه رال ورته قوم د یحرعون الیه، چې رازغلی دي شو د طرف ته. یحرعون، احراع دا صيغه د مجهول سره استعمالیږي. گویا دی یو بل لتیزی ورکوله، شابه لک هغه دی الکان دي، شابه لک هغه دی الکان دي، چې دا ببل لړ نشي. یا دی خپل شهوت رازغلوله. یحرعون الیه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، او پشا کې چې دا کارونه راشي دغه حیا ختمه، غیرت ختم، د چا خیال ساتل ختم، د مشر قدر عزت ختم. دا وګور د پیغمبر په مخ کې دا حرکتونه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، او مخ کې د دین ودی چې کول به ناکاره کارونه، د مخ کې نه د ناکاره کارونو سره عادتو. دا مونږ ته یو سبق راکړي چې په کومو خلکو کې دا قسمه مرزونه راغلي، یا هغه د پیغمبر لحاظ نه کوي، د مشر لحاظ نه کوي. او که مونږ نن دور کې وګورو نو ډیر د کشر کول کې د مشر لحاظ ني، د مشر لحاظ محاظ پکې ني. نو دا غي وجه دا شي دی خو به امام سے په ختم پتراو لاړي او شاته به دغه قسمه لکان اغنواری کوي.
د مشر لحاظ نه چې دا خو امام ولاړ دی قرآن وای تلاوت کیږي تراوی عبادت ته ولاړ یو اخوا به بارندو خرو لګیای ده سپونو شاته اکه مشر وته ناس ته مينو دا غم لحاظ ساتلني ادب او احترام خو پکې د سره اینا ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال لوط عليه السلام اي زما قوم هؤلاء بناتي دا بنات لونو ته وي بناتي زما لونه نو د لوط عليه السلام خود ولونه وي نو آیت د خپل دوه لونو پیشکش غون قوم تکاو اخو نامناسبه د مفسرین ذکر کوي چې اصل کې پیغمبر د قوم د پاره په منزله د پلار سره پیغمبر د قوم د پاره په منزله د پلار سره نو بناتی یعنی دا چم گاوند د کلی د جنکې دا زمالونه دي کنه د دې سره نکاحونه وکي نکاح ته رواج ورکي قال یا قوم اوی لوط علیہ السلام اے زما قوما هؤلاء بناتی دا زما د چم جنکې هن دی اطهر لکم دی تاسو د پار روا دی په نکاح سرا دی تاسو د پار پاکی دی فتقوا الله او یریږي د الله نا ولا تخزونی فی ضیفی ما مغم جن کوي په بار د ملمنو زما کې ما د خپل ملمنو بار کې مخه پکوي الیسا منکم رجل الرشید آیا نشته دی پتا سو کې یو تن رجل یو سړی رشید د رشید غنی معنی دی خیال کوي د رشید یو معنی المؤمن آیا نشته دی پتا سو کې یو سړی مؤمن آیا نشته دی پتا سو کې رجل یو سړی الامر بالمعروف چې خلقو ته د نیکو وي الناهی عن المنکر د رشید بل معنی او خيار د رشید بل معنی مرشد چې چاته لار خي او دا خلق د غلطو کارونو نه من کی نو یو معنی مرشد یو معنی مرشد یو معنی مرشدم دا یو معنی مرشدم دا چې لار وته خودلی شي ازمونږ استادانو پنجاب کې معنی کولا تو ورډه وچ کوئی بنده د پتر نه یې پتا سو کې څوک د سړی زوی نشته چې دا تاسو کې دا کسان من کی تاسو کوي مشر کشر نه پیژنې ملمان نه پیژنې هغه خپل هوس په مخ راغستیه الیس منکم رجل الرشید قالوا دی قوم وتویلوتا تا تخپته ده لقد علمت چې مونږ د جنکو شوق موک نه کو د نکاحونو شوق مونږ د جنکو نشتا تا ته پته ده مونږ خټول کار د الکانو سره په مخامخ د پیغمبر داسې خبرې کول ښا دا د دې کار اثر دی قالو نو دی اویلا لقد علمت په تحقیق سره تا ته پته ده په دې وجہ مجمع الزوائد کې روایت دی چې پیغمبر وی لعن الله دا الله لعنت دی په هغه چا چې څوک قوم لوط والا عمل کوي یو روایت کې دی پتاسو کې چې چا اومنتسوک چې قوم لوط والا عمل کو نو فاعل مفعول دی دواړه قتل کړي شي او د انسان نه حیا ختمي او دا سزا د حکومت وقت کار دی یو روایت کې راځي سلور قسمه خلق دي چې دی سبا کوي نو د الله په غوسه کې او کدی ما خام کوي نو د الله په غضب کې تپوسو شو دا کم خلق دی وی نمبر 1 المتشبهون من الرجال بالنساء کم سړی چې د خزو پیخي کوي خپل مخ شکل د خزو غون ته جوړي کمی زنانا چې هغه د سړو مشابهت کوي او کم یو تن چې زناور سره بد پیلی کوي والذی یأتی الذکر کم کسان چې بد پیلی کوي دیوانه سار او ماخام یعنی ار وخت د الله غضب راوریږي بعضی کتابونو ذکر کړي څوک چې قوم لوط والا عمل کوي او دی بغیر توبې نه مړ شو نو وي د شکل په قبر کې د خنزیر شکل تی جوړ شي ښا دا دې کارونه د خنزیر والا کوي ځکه دا کارونه د خنزیر نه بغیر دا په زناورو کې نشتا دا په خورونو کې نشتا دا کار پسپو کې هم نشتا په غوانو کې هم نشتا
او دا امت محمدیه والا دی او دی لګیا د خنزیرانو والا کارونه کوي. په دې باره کې نورم ګڼ وعیدات دي د سوډومي او د زنانو کې جنس پرستی دته لیسبینزم وایي. دا ټول خپل ډالې کې ما به تفصیل را جمع کړی دي الته نزان لګوره بیا. قالو ندی اویلا لقد علمت تا پتا د ای لوتا مالنا چې نشته مونږ لره پلونو ستا کې از ضرورت وانك لتعلم یقینا تخپويږي چې زمون سغواړو نو. لوط علیہ السلام سخه پشو وی کاش زما یو مضبوطه قبیله وی کنه چې دا تاسو کم سکولې ما باغی سره پناهي حاصله کړې و. ځکه چې لوط علیہ السلام دی په کم قوم کې الله را لګي دا ډېر غریبانان فقیران خلکو. و د دین ارستو الله چې کوم انبیاء را لګلی دي هغه خپل وی خاندان کې را لګلی دي. قال او لوط علیہ السلام لو ان لی بكم قوه که چرتوی ما د پارا پتا سبانی قوت کستا سره د پکولو زما وس کېده زما طاقت کېده نو ما به تاسو د فکړی وي او آوی یا زیب منی ولیو پنایب می حاصل کړي وا الى رکن شدید ډلم سخت تا. قالو دی ورتوي ملائکو ورتوي چې د لوط علیہ السلام دا خفقانی ولید او دی خلکو پیراتک کو دی دککاو. لوط علیہ السلام ته اوس ملائک وی قالو نو الملائکو یا لوط اے لوط علیہ السلام انا رسول ربک مونږ لکان یو ملائکو پریشان کیګه ما. نو کدا لوط علیہ السلام دا دون خفقان دا دون ارمان کو نو کدا علم ورتوي چې دا ملائک دین دون پریشان شوی بو نو مسله کومه معلومه شو. لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام په غیب نه پوهیدو. مسله د معلومه شو پیغمبرو لوط علیہ السلام په غیب نه پوهیدو چې کله لوط علیہ السلام په غیب نه پوهیدو نو پیر فقیر منجور جادوګر تعویذګرم په غیب نه پوهیږي ښا چې خلکو ته قسمتونه معلومي خلکو تغله معلومي کوډه منتري معلومي دا كلها غپ و شپ دین ځان ساتل پکار دي. قالو ندی اویلا یا لوطو اے لوطا انا رسول ربک. دیر مسلمانان یو خبر اور یو اغا توبه وباسي او داسې مسلمانان نارینه او زنانو کې ملاویږي چې کال په کال درسونو کې شریک شي او بیا هم دغه جادوګرو تعویذګرو پسې بګرځي کوډو منتر والا پسې بګرځي. دا اصل کې ردی پړه الله مهر والی کنه دی الله ر توبې توفیق نه ور کوي د دې دا جانم تبا آغا جانم تبا شي بیا. قالو ندی اویلا اے لوطا انا رسول ربک مونږ استازي در رب ستایو لن یسلو الیک دیتا ته هرگز نشي رسیدي خو یو کارو کا فاسر باهلک ته بوزه د خپل کورنه استاسه کم تابعدار ستا کم پارٹی دا بوزه په یو ټوکړه کې د شپې په سیسه کې د خپل خلک بوزه ولا یلتفت او ندی ګوري پتاسو کې پشا اسوک الکه بیبي به نه بوزي لوطا دا بیبي ستا کافر دی باندې د عذاب فیصله شوی دا. الا امراتک مگر بیبي ستا انه مصیبها یقینا دې ته رسیږي به هغه مصیبت چې د قوم ته رسیږي. ان موعدهم الصبح یقینا نیټه د عذاب د دې د سبا دی بسار سار کې تبا کیږي ښا. الیس الصبح بقریب آیا نه دی سبا نږدې. پدی باندې درې قسمه عذابونه نازل شوي قرآن نه معلومیږي. یو قربانی جبريل وزر راخ کلو بالکل مکمل لاندې کخا لاند کړي دي. دویم پدې خلکو د کانو باران مراورېدلې د کانو باران او دریم پدې الله کلی ملټک. دینه معلومه شو چې دا کارونه سونه خطرناک دي پدې الله سونه ناراضه کیږي. ګوره درې عذاب ور باندې راوسته. فلما جاء امرنا هر کله چراله فیصله زمونږه جعلنا نو اگرزو لمونگا عالیها پورتا طرف دا دی کلی ساپلها لانده
دا پورته طرف مو ورته لاندې وګرځاو دا یو عذاب وامطرنا علیها راورول مونږ په دې باندې کاڼي د ټیکرو مندودن پیدر پہ مسلسل کاڼي ور باندې راورېده د کاڼو باران مسومتن دا کاڼي نشاندارو عند ربک پنځ د رب دستا وما هي او ندی دا ګټې د ظالمانو نسل لري یا ندی دا کلی د ظالمانو نسل لري وما هي ضمیر دی حجارتن تراجی دی ندی دا کانی د ظالمانو نسل لري د ظالمینو نه مراد د دې قوم لوط نه مراد دی نو دا کانی د دغه ظالمانو نسل لري یا د ظالمانو نه مراد کفار مکه دغه کم کانی چې په دې خلکو راوړی دلی و نو د دې مکی د ظالمانو خو په دغه لارو باندې زی راځي کنه چې تجارت تزي نو دی خوینه چې دا عذاب د الله راغلیو یا وما هي ندی دغه کلی د قوم لوط د ظالمانو نه د مکی د مشرکانو نسل لري و الى مدین اخاهم شعیبا سورت کې سو واقعاتو اول واقعا د نوح علیہ السلام ذکر شوی وا دویمه د هود علیہ السلام دریمه د صالح علیہ السلام څلورمه د ابراهیم علیہ السلام پنځمه د لوط علیہ السلام د شپږمه واقعا دا و الى مدین اخاهم شعیبا بالترتیب شپږمه واقعا دا او پړومبه مسله باندې څلورمه واقعا دا و الى مدین اخاهم شعیبا او لګلی موږ مدین والو ته د دې رور شعیب علیہ السلام نو شعیب علیہ السلام دیتا مسله بیان کړ توحید یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم بندگی خاص کې الله لرا دا د هر نبی دعوت دی اعبدوا الله د هر نبی دعوت توحید دی تا خو یو د توحید بیانونه ک یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره زما ډیر وخت کېږي ذهن کې مې داسې یو خبره راځي د مرګري ور باندې سوچو کې یو خو علما طلبای کنه یو مدرسو کې سبقونه زوتي او بیانونه کوي خو زویم چې داسې زمونږ د عام مرګري چې دی چې ته په میاش کې یا هفته کې یو 15-20 منټ را غونډیږو داسې په توحید باندې یو 2-3 خبرې په سنت باندې یو څو خبرې داسې د شرک یو څو خبرې چې دا خپل میس کې زوتو او بیا چې د چاچا سره تعلقي یا په خپل کور کې یا هغه خبرې دوهراو 2 منټه 3 منټه په لګي دې د پاره تاسو هم لیک فکر من شي او دا زه یو کالي د باجا بامخیلو ته ترجمه ختم ته تلیوما الته یو بوډا بابا او مال کارگزاري بیان کړي علم نه وکړي توحید مسله بیان کماله په دې سره لیکلو کا وای مونږ خورا غونډي کو دا خبرې زوتو او بیا خلکو ته لګیاو دعوت چلو د دینه بار نه وزوي دغه بعضی کسانی ته تلغون ته سبق زوت کی چې صرف دا به خلکو ته بیانې مخ کې به د دینه نزي اذن رضانه پکې تفسیر شروع کی رضانه پکې شپیشتي لګول شروع نکی بیا کنه نو دا د توحید مسله دونه اهمه مسله ده د هر نبی مسله ده خو په مونږ کې سونه مسلمانان دي چې چاته 2 منټه کې لګ د توحید وضاحت کولی شي مونږ نشو کولی الله اکبر کبیره و الى مدین اخاهم شعیبا و الى مدین خودن زمون مسلمانانو کې ادا کاری چې بس د چاکم تنظیم سره تعلق نو چې هغه تنظیم سو کرا غونډین ول تر غونډیږي او کاسه ته عام ده مسلمانانو په نوم چې راځي د مسلمانانو یو عام خبره به بس عام خلکو ته بکې هر چا ته بکې د قران نه خبري نو ولته مونږ سمېګو نه بیا دا یو لوی مسله په مونږ کې شته یو تن کې نه هر جماعتونو والا کې دا زموږ خپل پروګرام او خپل منشور شته لکه دا خو د قران خبرې دي دا خو د هر چا نه زده کول پکاري و الى مدین اخاهم شعیبا او لګل موږ مدین والو تارور د دی شعیب علی السلام ځکه دا دین دا د یو تنظیم او د یو ډلې اجارهداري نه ده چې دین به صرف اشاعت والا بیانې توحید او بل څوک به نه بیانې صرف جماعت اسلامی بیانې بل څوک به نه بیانې صرف تبلیغ والا بیانې بل څوک به نه بیانې دا خو د هر مسلمان کار دی یار نو دا مونږه خاص کړی دی
چې دا څه د دین کار به جماعت اسلامي والا کوي او دا څه به جمعیت والا کوي او دا څه به تبلیغ والا کوي نه مونږ به ټول مل جل کر د دین کار کوو نو بیا به کار کیږي دغه اثر به ډیر زیاتی او دغه نمونه زمونږ استاد مخه ته ده به توري مثال زمونږ په دې ملک چې کله قادیانیت په زور او شور سره قادیانیت نو د ختم نبوت مسله دا د ټولو مسله وکړه بلکې هغه وخت کې د ختم نبوت په تحریک کې شیعاګان هم د ختم نبوت تحریک کې مرګریو اگر چې شیعاګان په ختم نبوت کې دغه عقیده د ختم نبوت نه ده شیعاګانو عقیده د ختم نبوت نه ده ځکه هغه دولس امامان مني اما معصوم غني د انبیاء نه غوړه غني موږ پیغمبر نه رستو بل معصوم نه منو لا معصوم بعده هغه دولس امامان معصوم غني د روافض ختم نبوت چرته لړو ای په ختم نبوت کې څه شو نو هغه تحریک د ختم نبوت چې و کنه پای کې مفتی محمود رحمت الله علیه غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه عبد الله درخواستی رحمت الله علیه دا د دیوبند علماو شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه شیخ د پنځپیر رحمت الله علیه دا پکې دیوبند والا علماو مولانا مودودی رحمت الله علیه دارنګي په دغه تحریک ختم نبوت کې مولانا مودودی سے باندې د 500 اډر هم خته دا پکې بل چانو خته د 500 اډر نن د ختم نبوت په نوم خلک را جمع کیږي او بلبل سپکې وای پای کې د مودودی سے نوم سکنالي دارنګي د ختم نبوت په تحریک کې احسان الہی ظهیر د اهل حدیث عالمو په دې کې پیش هو اوس هم دغه بیانات په نت ملاویږي ډېر مزیدار د دین علاوه په دې تحریک ختم نبوت کی کوثر نیازی صاحب دا د بریلیانو علماء خو په دې کې ټول په یو پلیټ پارم نو خلکو ته پته ولګی دا چې دا مسله دونه اهمه ده چې ارچا خپل مسلې هغه تعالی کړی دي یو مسله راغستې د ختم نبوت نو په هغه وخت کې چې بټو صاحب مو کته چې دا خدا ټول خلک په دې یو دي نو اغم دسخطو کچھ په پاکستان کې چې څوکم د نبوت دعوه کوي هغه به کافری او د پاکستان په آئین کې هم دا درج شوخه قادیانان به کافری نو چې کله په یو ختم نبوت په مسله علما را یو ځای شو د ملک پاکستان نو مسله کم نه تو رسوله نو بیا د توحید هغه مسله خو د تمام انبیاو مسله ده چې تمام انبیاو د توحید مسله بیان کړي دا نو چې په دې باندې د دې اهمیت د ټولو مخې ته وي وإلى مدين أخاهم شعيبا لګلیو مونږ مدین والا او تارور د دې شعیب علیہ السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو اویل شعیب علیہ السلام ای زما قوما بندگی خاص کې الله لرام نشتر تاسو لرا سوک حاجت روا بغیر د الله نه بل سوک په دې قوم کې بل مرزم نو دا د انبیاو پروګرام دی د لوط علیہ السلام په قوم کې چې کوم مرزو لوط علیہ السلام وتخکارخ بیان وکړو بوزو کې وته وبنه بوتلې دلته اوس وګوره په قوم شعیب کې چې کم کار دی ولا تنقص المکیال والمیزان مکمه وی پیمانه او تول دیو په دې کې ګړبړ کول مکه سورہ اعراف کې تفصیل تیر شوی انی اراکم بخیر زوینم تاسو در په مالدارې سرا او زیریګم په تاسو د عذاب درځي راګیرون کینا ویا قوم ای زما قومه پورا ورکوي پیمانه او تولا بالقسط په انصاف مکه مو د خلکو نسیزونه داغي مگر زه پزما کی فساد کوونکی بقیت الله خیر لکم طاعت الله غور دي تاسو د پاره بقیت الله غنی مانی دي ثواب الله وصیت الله رحمت الله رزق الله طاعت الله الحلال چې سونه ګټه موکا پرشتیا او سره په دروغ سره نه کوم ګټه د لپات شو باقی دا د لغوره د سړیا مکوي زیاتی خیر لکم دا غوره تاسو د پاره ک تاسو مؤمنان یې وما انا علیکم بحفیظ زنیمه پتا سبحان ساتون کې د پتا سو مقرر نیم چې تاسو بساتم قالو ندی ورتوی یا شعیب الصلاه کتامرک بازی وی شعیب علیہ السلام ډیر منځونه کول الکه دا ته ار وخت داس چاردام کې منځونو ته د کار ویلی نو استاد منځونه تعالی دا وی چې ته موږ د خپل کار نه منکه الصلاه کا یومانه منځ
دویم صلات د دې مطلب دی دین دا ته چې په کوم دین باندې نو ستا دا دین تا ته دا حکم کوي ان نترکا چې مونږ پریدو آغا چې عبادت کو زمونږ مشرانو او ان نفعل الله نفعل او چې مونږ نه کو په خپل مالونو کې آغا چې مونږ غواړو ته مونږ د خپل خوخه نه منه کې انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته په خپل ګمان کې ډیر صبرناک او ډیر خياره شعیب ته ډیر خياره ښا ته مونږ د خپل پلار نه کړه طریقې کار نه منه کې او ته مونږ د خپل خوخه نه منه کې قال یا قوم او شعیب علیہ السلام اے زما قوم ارئیتم فکر کړی تاسو ان كنت على بینه من ربی کزیم پخکار دلیل د طرف د رب زمانہ ورزقنی منه رزقا حسنا او ما ته رزق را کړی د خپل طرف نه رزق خیستا رزق حسن نبوت دارنګي رزق حسن مالداری او حلال مال بلا معنی د رزق حسن حکمت بلا معنی علم بلا معنی هدایت وما اريد ان اخالفكم ورته دعوت آداب دي یره کدی له سوچ نه کوي کوم څه په دلیل خبره کوم او تاسو نه منئ نو بیا جګړه نه را دعوت نو چې کینن چې په ښکار دلیلم لکه دا د غیر خیال مطابق وي الګه چې زماره خبره سم یو بهم نه منئ نو بیا بس کیږي ان كنت على بینه من ربی دویم ادب د دعوت وما اريد ان اخالفكم دیزه کی بمونږ ته ګڼ آداب د دعوت مخه تراشی وما اريد ان اريد وما اريد ان اريد وما اريد دا د دعوت بل ادب وما زنغوالم ان اخالفكم چې لال شم اخالفكم او خلافكم استاسو د دای کار د چا مخالفت بنیخه ادم کار دین بیانول دي دغه ترجمان دي او ترجمان تر ځان د کمی بیشي اختیارم نه حاصله وما اريد ان اخالفكم زنغوالم چې زه مخالفت وکم استاسو الا ما انهاكم عنه چې زه لړشم او تاسو منکم دا غینا چې تاسو اسی به سره سن منه کوم چې دا کار مکوي دا کار مکوي زما خدا مقصد نه دی ان اريدو الا الاصلاح زما اراده نه ده مگر اصلاح زبر د خلکو اصلاح کوم او سونه بکوم اصلاح مستطاعتو چې سونه می طاقت کیږي او بل ادب وما توفیقی الا بالله ند امداد زما مگر په الله مدد بر سره الله کوي علیه توکلتو دا بل ادب د دعوت الیه علیه توکلتو خاص په الله میزان سپار لیدي و الیه انیب دا بل ادب د دعوت او زور ګرځم الله تا و یا قوم ای زما قوما لا یجرمنکم سبب دی جوړ نشی تاسو لرا شقاقی دشمنی زما سرا اسنه تاسو ما سره دشمنی کوي بعض کس په یو ضد کې راشي او په پښتو کې راشي نو د حق خلاف کوي نو اسنه ما سره پښتو کوي ما سره ضد کوي او تاسو ته پدې کې چې ته عذاب را نشي ویا قوم ای زما قوما لا یجرمنکم سبب دی جوړ نشي تاسو لاره دشمنی زما سره او داسې کارونه زموږ په پښتنو کې می په پښتو کې پښته ماتيږي نو غلط کار باندې ځان وجنی ښا نه په پښتو کې به پښته نه ماته چې کم تس کم جهالت ته پښتو وي او که په دین اسلام تک لا کولاړي نو بیا پښته نه کې بیا دې پدې کې سرم زینو پروا نشتا خو چې ستاد تر سره او د تر د زوی سره د خپل د نږدې رشتہ دار سره په خپل ذاتیاتو کې اخوا دی خوا و دې کې پښته ماتيږي غم خادمي و سره پری خو دي مخ به کپن کې نه ګورم نو دا پښتو نه د خدا ته حمیت الجاهلیه وای سوي وتا د جاهلیت پښتو د جاهلیت غیرت و یا قوم ای زما قوما لا یجرمنکم سبب دی جوړ نشی تاسو لرا شقاقی دشمنی زما سرا دا خبره چې اورسی تاسو ته عذاب
پشان د آغی چې رسیدلیو قوم نوح تا قوم هود تا قوم صالح تا او قوم لوط خو تاسو نه سلری نه دی واستغفروا ربکم بخنو غواړی د خپل ربنا د تیر شوی ګناونو ثم توبوا الیه او بیا راوګرځي الله ته په توحید او په طاعت یقینا زما رب رحم کوون کې دی ودود مینه کوون کې دی. دا د شعیب علیہ السلام دعوتو دی کې څه مشکله خبره شته الګه پناب تل کې زیاتی مکوي نواری مکوي د چا حق مواخه او د الله توحید مانه نو دیو تسوي ما نفقه كثيرا مما تقول. یره شعیب خپن شي موږ ته په ډیرو خبرو نه پويګو یعنی نه منو لکه دی کې د نه منلو سدي لکه دی کې دا غزو سنسکرت کې خبرې کوي که سنور سمنتکی منطق او فلسفي بیان نه خو ساده خبرې دي چې دا تاسو کوم ظلمونه زیاتی کوي پناب تول کې نو دا مکوي دوکي پناب تول کې مکوي. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول. نن مونږ په داسې مسلو نه پويګو چې راته وي دا غلط مکوا زمونږ داسې بیان او داسې مولوی سے پوخي چې نرمه بس ایماندارو مسکوي او ایماندارو د مور پلار خدمت کوي او روزي نیسه زکاتونه ور کوي چې راته وي دا کوي دا مو خوخي او کراته وي چې دا مکوي سود مکوي چپ دا خبره مکوا دا رشوتونه ماخله زناونه مکوي پر دې حق مګیروي نو بیا مو دا خبرې نی خوخي. واستغفروا ربکم قالوا ندی اویلا یا شعیب اے شعیبا ما نفقه كثيرا مما تقول. زمونږم پسته مسلې خوخي کنا ما نفقه مونږ نه پويګو پر ډیرو هغه چې ته وې او بل خبره دادا ته په مونږ کې عزتمند انسان خو نه ګوره پیغمبر ته مخامخ داسي وي ستا په مونږ کې سویلیو حیثیت نشتا ته مونږه منه کې وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا یقینا مونږه خامخا وینو تعالی را په مونږ کې ضعیفا کمزورې. ولولا رحتک خو یو کار دی قبیله دی مضبوطه د خاندان دی مضبوط دی کدا خاندان دی نه وی کنه ور لوط علیہ السلام وی کاش زما یو خاندان وی کنه نو شعیب علیہ السلام ته دا قوم ویو کستا دا قوم او قبیله نه وی پکانو می ਸੰسارولې الکه جرم یې سکړې دا توي پناب تول کې غلط مکوي دوکې مکوي ملاوټونه پکې مکوي. ولولا رحتک لرجمناک کنوي چرتستا دا قبیلم په پکانو وشتوي وما انت علينا بعزيز او تني په مونږ باندې سي عزت مند زمونږ پړ کې ستای عزت نشتا نه مونږ ته معززي. قال يا قوم ود انبياء حوصلو ته قربان سون الوي حوصله سون حلم سون صبر سون برداشت. قال یا قوم داوت نو چې غوشه به خوندو حرام خورو خو کنه چې حرام خوړل خو شعیب علیہ السلام ته حرام خوړل نه وایو یا قوم ای زما قوما ارحتی آیا زما خاندان ډیر عزتمند تاسو د الله نه د الله لحاظ نه کوي او زما د قبیله او زما د فیملی لحاظ کوي واتخذتموه اگردو تاسو الله رسو د خپل شاګانو. ان ربی یقینا زما رب په هغه څه چې تاسو کوي راګیرون کې ذات دی. ویا قوم اعملوا على مكانتكم ای زما قوما عمل کوي په خپل طریقہ ز عمل کوون کې په خپل طریقہ زرد چې تاسو به پوښي په هغه چا چرال و عذاب رسواب کې غلر او هغه څوک چې غری دروغجن ورتقبو انتظار کوي زمتاو سرا د انتظار کوونکو نام. ولما جاء امرنا هر کله چراله فیصله زمونږ نجات ورکو شعیب علیہ السلام ته والذین آمنوا کسانو ته چې ایمان راوړلو داغه سره په مهربانتیا سره مننا د خپل طرفنا واخذت الذين ظلموا الصيحه او نول ظالمان لره هیبتنا کې چغي فاصبحوا ندیش په خپل کورونو کې پړ مخه پراته او داسې تباہ برباد شو کأن لم یغنوا فیها گویا چې غیړو سیدلی نو پدې کې الا خبردار بودن هلاکت دې د پاره د مدین والو څنګه تباشیو سمودیان. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا مواقع په صورت کې سوې مواقع په صورت کې د موسی علی السلام واقعا د دوه مسلو د پاره
دو مسئلے یو تسلی مبلغ تا او ترغیب پی تبلیغ دلتا دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام مختصر ذکر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا نو تاوس تا سورت ہود خلاصہ معلوم شوا کہ پس سورت ہود کی سلور مسئلی دی او دا او انبیاء واقعات دی پکی سنگا دا سلورو مسلو وضاحت دی پکی او دا سو پیغمبرانو واقعات دی پکی دا او پیغمبرانو وَلَقَدْ پیغمبرانو نمونم یاد کئے اول نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا یقیناً لے موسیٰ علیہ السلام پخپلو آیتونو پا دلیل خکارا فرعون تا مشرانو دا قوم داغتا فَاتَّبَعُوا روان شوغی پا طریقہ دا فرعون او نو طریقہ دا فرعون برشید فیدی والا یقدم قومه روان دی بزید خپل قومنا پرز دا قیامت پا اوردهم النار داخل بکی دی خپل قوم لرا جہنم تا و بئس الورد المورود او دیر بد دی گدر ورد المورود چتلل ورتکی دیشی و ادبعو ورپسیشو پدی دنیا کی لانت پرد قیامت بمی لانت بئس الربد المرفود دیر بد عطیہ دیر بد ورکڑا دیر بد نعمت المرفود چی ورکڑیش ذالک من انباء القرى دا دا خبرونو دا دا کلو والا ندی نقصه علیکا چی منگی الولو پتا اے محبوب منها قائم بازی کلی دا غینا شتدی لکا مصر دا فرعونیانو وحسوید او نور دلدل کلی شوی دی وما ظلمناهم منگ دیبان ظلم نو کڑے ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دی ظلم کڑے پخپلو زانونو فما اغنت عنهم نو لری نکد دین ندی خدایانو آغا چی دی را مدد کول سیوا دا اللہ نا من شین اسا ہر کل چرال پیسل دا ربستا او زیات نکو دی لر غیر تطبیب سیوا دا حلاکتنا وکذالک اخذ ربکا دارنگی نیول دی دا ربستا اذا اخذ القرآن کلچ نسی کلی والا او دی ظلم کا ان کی یقیناً نیول دا اللہ علیم دردناک او سخت ان فی ذالک لآیتن یقیناً پدی کی خامخا عبرت دے خدا چاہ دا پارا پکی عبرت دے دا قرآن چکم واقعات ذکر کئی اللہ دے کی خامخا عبرت دے خود چاہ دا پارا لمن خاپ عذاب الاخرہ چھ سوک دا آخرت دا عذاب یریگی آخرت ایمانی ذالک یوم دا بدا سے رزی مجموع لہ الناس ٹول خلق بہتا رجمع کی گی ٹول خلق دا یوم مجموع دا دا قیامت نم وذالک او دا سے رزدہ مشہود چی گوائے باور کلیشی پائے کے دا قیامت بل رز شو بل نم شو نو پدی آیت نمبر 103 کی دا قیامت دو نمون ذکر شو یوم مجموع او بل یوم مشہود وما نوخره نرستو کو مونگ دے لرا مگر تا نیٹے مقررے یوم یاتی پا کمرس چراشی دکا و رز لا تکلمو خبری بنشی کولیس یو نفسا الا بی اذنہی مگر پا حکم دا اللہ نو خلق بدو قسم شی پرز دا قیامت خلق بسو قسم شی دلتا دا دی دو نمونے ذکر کری شقی او سعید سوکو اشقیاء او سعدا بدبختا او نیک بختا دا قیامت پرز بخلق پا دو ڈلو کی تقسیم شی کم نیک بختا بدبختا جنتیان جہنمیان کلا قرآن وی مخون بے تور شی دا بازو بس پین شی مخ کی تیر شوی دی کلا وی دا سبا کامیابی او سبا تاوان کیو نو قرآن تینا زی پزے مختلف تعبیرات پیش کیا فمنم باز دا دینا شقیون بدبخت بی و سعید او باز بنیک بختی فاما اللذین شقو ففی النار تاچی من قرآن گورو احادیث گورو دا بدبختی سا علامتون دا غین معلومی
د بدبختۍ ګڼ علامتونه دي یو څو ځان سره ولیکې ځکه خبره ډیره لازمي ده چې ځان کې وګورو چې مونږ کې خو د بدبختۍ علامتونه شته او که نه هسې نه ایره کې د بدبختۍ علامتونه چې له ځانه یې لر کړمه د بدبختۍ یو علامت شرک دی د چا په عقیده کې چې شرک را دننه شو دا د څه علامت دی دا د بدبختۍ علامت دی عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا عبادت د غیر الله دا لویه بدبختی ده دویم د الله د آیتونو مخالفت کولو مخالفت آیات الله غلبت علينا شقوتنا دریم د الله د بندگانو سره ظلم کول سلورم ترک الصلات مز پرې خوده چاله چې د مز توفیق نه ملاویږي دا د بدبختۍ علامت دی اوس دی وګورو که غزیمه که بلی که کشری که مشری که کور کې نارینی که زنانا که کشرانی که مشران چې چاته پکې د مز توفیق نه ملاویږي دا رسه نښه ده د بدبختۍ نښه ده اکل الحرام د حرام خوړل دا د بدبختۍ علامت دی د حرام خوړل بل قسوة القلب د زړه سخوالی چې دا زړه سختی اس قسمه خبره په اثر نه کوي دی اگ کوي په پښتو کې پختې ماتي کلک دی په خپل جهالت قسوة القلب د زړه سخوالی بل د بدبختۍ په علاماتو کې طول العمل اوږده امیدونه څو شو او بل د بدبختۍ په علاماتو کې د دنیا حرص بل په علاماتو د بدبختۍ کې د سترګو اوچوالی چې د دې سترګو نه یو اوښ کم نه روزي یار دا د بدبختۍ علامت دی داسې کله کله بلکې په 24 غنټې کې یو منټ دې ته ورکول کینا بعضې روایتو کې راځي تاسو جاړئ که جړا نه دی جړا شکل جوړو په دروغ هسې رینګار شروع که الله ته جړه هسې په کس ته جاړه بیا به عادت شي او ته چې تنهایۍ کې کینې که نه جړا به هغې درځي د الله نعمتونو ته وګوره د الله مهربانو ته وګوره او خپل د الله په حق کې کمو کوتاهو ته وګوره چې زه څه کوم او الله را سره څه کوي د خپله به د سترګو نه اوښکې راوځي بیا او الله له چغه که چې ربه زه خو تا نه تښتېدلې ستا به ګوړه غلام یمه ای زما ربه ستا یو به ګوړه غلام عبد آبق ستانه بګوړه غلام رجع الى بابک ستا در تراغلی ربا الله اکبر ربا کته مې د خپل در نه وشړې زه به کم در ته ځم فإلى أي باب اقرعو زه به د چا دروازه بیا ټکوم ربا ما مه واپس کې ربا زما دا وړوکي کچکول دا د خیر نه راته خالی واپس نه کې ربا او رب ته اقرار وکا اقبال جرم وکا چې اے زما ربا سرافا معصیت میں ہوں سرافا مغفرت تو ہے حتی کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام تجھ کا اے ربا گناہونا مانا ډیر شوی ربا اے زما ربا تا آغا ذاتی چې ته د خلکو په ګناہونو پړدا چې د خلکو عیبونو باندې پړدا چې د خلکو عیبونه پټې الله ستار ذات دی دا کم تن چې گیر شي او گرفتار شي او ښکاره شي که نه دا د یو پیرني دا د لسم ظلم دی دا د بلا پیری دا کارونه کړي توبې ایستي اخر کې گیر شي الله ډایرکټ داسې نه ښکاره کوي چاته بیا خو الله ستار نشو الله ستار العیوب دی الله عیبونه پټوي ای زموږ تاسو سونه عیبونه
زمونږ ستاسو د بال بچ نه د یار دوست نه هغه الله پټ نه ساتلی که زمونږ دا غون حقیقتونه زمونږ یار دوست رور خور بچی بیبي دي تخکاروي سمو خیال دی که زمونږ دا عیبونه دی خلکو تخکاروي تاسو ما د درس ته ناسوي تاسو ما پسې موس کړو تاسو به جمعات کې پرې خو دیو تاسو به په لاره پرې خو دیو الله ستار العیوب ذات دی الله پردا چولې دا نو الله ته وجاړه رب ز ډیر کمزورې ما او رب ته هغه ذاتی چې ما ستاده نافرمانی کولا تارا نه خر خنزیر او سپیو شادو جوړول شو رب تارا باندې کانی راورول شو خو اے ربا تا مالا ما باندې پرده را چولې وا اے رحیم مولا بیا بنو کوم بس روغه د سره کوم نو پخپل بدستر گنا اوخ کے روزی بیا پخپل وے ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں دا جستا دستر گنا اوخ کی کلا روته کنا وی دا دوا د قبولیت نه هم دخه ته پوښ دا دوا ملل اور رسیدا وس دا قبولیت تو رسیدا دواګانو کی جڑا کول باکو پتباکو څنګه جاړې که جڑا نه درځي د جڑا شکل جوړاوي که استاد سترګو نه اوخ کا قدر نه روزي دا د بدبختی علامت دی فاما الذين شقوا بس هغه کسان چې بدبخت یا په فنار دا په اور کی ګوري بدبخت خلق با په اور کی یا الله اکبر کبیرہ لهم فيها زفیر و شهیق دیل بئی پدی اور کی اسویلی زفیر و شهیق او ہرن دلم زفیر دا سارا اخکل پا وقت دا غم کی سو مطلب دا زفیر سمانا سارا اخکل پا وقت دا غم او دا افسوس کی دغه ساچ بیا ته پری دی دته شهیق وای بعضی علما ذکر کیا لهم فيها زفیر و شهیق زفیر د دې خر په دې سینه کې چې کوم आवाज دی دې سینې چې کوم आवाज روباسي هغه ته زفیر وای او شهیق چې د دې تالونه خر کوم आवाज روباسي اغی تسوی شهیق گویا چې دا زفیر د خر لومبنه आवाज دی خر چې سٹارټینګ لی گاډي سٹارټي کنه د سینې आवाज روباسي بیا اخر کې د تالو ته کړو غړمبای شروع کی اندی بداسه غړمبار التقی په جهنم کی د خورنو غنت غړمبی کی با اسویلی افسوسونه بکیا یا الله مونږ د هر قسم عذابونو نو ساتي خالدین فی آدی و پدے کے ہمیشہی ترسوچی اسمانو نوزم کے الا ما شاء ربک مگر آغا چوغواڑی ربستام ان ربک فعال لما یرید یقیناً ستا رب کون کے آغا چوغواڑی اللہ و اما الذین سعیدو آغا کسان چاگا نیک بخت دی دا نیک بختو نخدا دی رب نرمی لکا دا اللہ دا یری بجڑا ورزی آرزوگان بے لگی دا دنیا سر بے اغا امیدونه وګدنیا د الله نه بوله شرم ورزي څه ورزي د الله نه به حیا ورزي نو خو چې زموږ مسلمانانو ګناه کوي کنه د پلار نه پټه ګناه کوي د مور نه پټه کوي د بچی نه پټه ګناه کوي حتی که دریو کالو ماشوم دی دغه په مخامخ هم ګناه نه کوي داغي نه ولا حیا ورزي او چې الله ور سره دی الله وته ګوري دغه نه حیا نه ورزي دا حیا چې د تورزی د الله نه د الله نه شرمیږي دا د سعادت او د نیکبختی علامت ده الله خو راته ګوري کنه یار د الله نه خو یو کار نشم پټولې کنه د بل نه پټې واما الذين سعدوا ففي الجنه او هغه کسان سعدوا چې دین یک بخت دي دیبا پا جنت کیا خالدین فیا ہمیشہ بھئی پدے کی سوچی اسمانو نوزم کے مگر آغا چوغواڑی رب ستام اطواءن غیر مجدود دا بخشش دے بے انتہا فلا تکو فی مریتین معنی تخیال کوئے
اے پیغمبرات په شک کې مکیگا توحید کې شک مکوا ار مخاطب ته وی توحید کې شک مکوا مما يعبد هؤلاء د وجد عبادت د مشرکین غیر الله لرا په دنیا کې بلا مشرکان دي د غیر الله عبادت کوي غیر الله را مدد کوي درگاہونو تروان الته چیلی او نظرانی رواني کړی دي منخت الته کیوړی الته توافونه کوي ته په توحید کې پشک کې نشیاره چې ولدا بلا شي خلک نه پويږي اسه روان دي څنګه چې ډیر خلک داسې وای ولې جنډې پیسې ولاړې دي سو توحید کې شکونه کې د مشرکانو د شرک د وجنا مطلب معلوم شو کنا فلا تک فی مریه مما یعبد هؤلاء تمکیګه پشک کې د وجد اغنا چې عبادت کوي دا خلک د غیر الله دوی مطلب فلا تک فی مریه تمکیګه پشک کې په بوتلان د عبادت د غیر الله کې د غیر الله عبادت باطل دی ما یعبدون دی عبادت نه کوي مگر څنګه چې عبادت کو د دې مشرانو په خوا و ان لم وفوم بپورا ورکو دی لا برخه د دې غیر منقوص اس نیم غلطیا په کې نه ولقد اتینا موسی الكتاب په تحقیق سره ورکړو موسی علی السلام ته کتاب اختلاف شو پای کې ولولا کلمه سبقت که چرته نوې نیټه چې مخکې مقرر شوی و د طرف د ربستانه پوره شو په من د دې کې فیصله و انهم لفی شک یقینا دی په شک کې دی د دې باره کې پوښ شک کون کې و ان کلن ان حرف د حروف مشبہ بالفعلنا اسم منصوب او خبر مرفوع غواړي کلن دا کلن اسم د ان کلن دا اسم دا ان لما شرطیہ نو شرط پکې څه شو شرط محذوب تخا و ان یقینا کلن هر یو د دینا لما هر کلا یبعثن چې لما شرط شو کنا چې لما دا شرطیه شو نو دې د پارا محذوب چې دی کله پور تکړی شي نو لا یوفینهم نو پورا باور کی دی لستارب بدلی د عملونو د دی لا یوفینهم د جزا شوا او شرط او جزا دواړه دا خبر د ان شو انه بما يعملون خبير یقینا الله پاغه جدی کوي خبردار ذات دی فاستقم کما امرتا فاستقم کما امرتا ټینګ او سپدین استقامت اختیار کا فاستقم استقامت الله اکبر کبیره استقامت ستوي استقامت د الله په ټولو حکمونو باندې داسې عمل کول چې یو خوا بل خوا پکې و نړې سیده روانه په دین د دنیا نه مایل نشي گناہونو طرف تور و نړې چې عقاید دیم برابر عبادات دیم برابر معاملات دیم برابر اخلاقیات دیم برابر کسب معاش دیم برابر پای کې دو نمبریونه کې دی ته وی استقامت یا الله مونږ اقرار کو مونږ کې استقامت نشتا زمون خوړه خوېږي را خوېږي ربا یا الله مونږ ته خپل دین تر مرګ استقامت را نصیب کړي رب مونږ نه دا سوال د هر مس په هر رکعت کې کو چې اهدنا الصراط المستقیم ولته به مطلب نه پويګو چې مونږ د الله نه استقامت غواړو فاستقم کما امرتا مفسرین یو روایت ذکر کوي دلتا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ګیره مبارک کې سپین ویختو لګید صحابه کرام ته اې دا الله رسول بوډا شوي ګیره کې د سپین ویختو لګید نبی علیہ السلام ملګرو ته وی شیبتنی هود و اخواتها سورۃ هود بوډا کم لکه سورۃ هود څنګه پیغمبر بوډا کو وی دې کرا تعالی جو ګور کلک به اوسې کې کلک اخواره خواږي ونا فاستقم کلک ټینګ شپدین فاستقم کما امرتا فاستقم کلک پاتشا کما امرتا څنګه درته حکم شوی دی ومن تاب معک او هغه څوک چې راګرځي تا سره ګوره دا به پنځه خبرې بیانې د سبا امر کوي د سبا نهي کوي څنګه
سبوی دا کوي او سبوی دا مکوي. نمبر 1 فاستقم، دویم ولا تطغوا، دریم ولا ترکنو، څلورم واقم الصلاة، پنځم واصبر. 5 خبره او صورت به ختم کی او اخیری آیات کې به د ټول صورت خلاصه بیا را مغاد کی. فاستقم کما امرت، ټینګ پاتشا په دین لکه څنګه چې درته حکم شوه دی. استقامت د دې درجه د کرامتونو نه اوچته ده. وی په دین باندې استقامت خیر من الف کرامات، د 1000 کرامتونو نه په دین کلکواله دا غوړه دی. وی جنید بغدادي رحمت الله علیه سره یو مرید راغلو، یو 2-3 کال وسره تیر کو، وته وی سه بزنه اوس واپس زم. وی ولی وی ما 2-3 کال ستا خدمت کو، وظیفې مې د سره وکي، خو ما خو ستا یو کرامت نه لیدو چې ګینته زما پیری د وبو د پاسه رجانه ما خور کو په هوا کې والوته، ما خدای سا جایبات غریبات نه لیدو. هغه وی ښا وته وی د 3 کال کې تاسو د پیغمبر د طریقې نه اوټ لیدلم، په غلطه لار تلم، خلاف سنت کې دیدلم. نو وینا وی اصل کرامت دا ده چې غلط کارونه کی. اصل کرامت څه دی؟ چې ته غلط کارونه کې، دغه کرامت دی اصل کې. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، د حد نه تجاوز مکوئ. انه بما تعملون بصير، یقینا الله پاک چې تاسو کوي لیدونکو ذات دی. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، ظالمانو تکاګ نشي، دا ګران کار دی. ظالمانو ته میلانو نکي، که ظالم ته لګم ورکوک شوي فتمسكم النار. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، مکګيږي ظالمانو ته. ولا ترکنوا، الکه ظالمانو ته کګید څنګه دي؟ ځان سره یو څو صورتونه ولیکي، مفسرینو ډیر شی لیکلي دي. یو مطلب دا ظالمانو ته په محبت سره ممایل کیږي. ظالمانو سره دې مینه پیدا نشي. یو سړی خو غټ ظالم دی، خو غټ قاتل دی، خو غټ بدماش دی، بلا خزي کونډي کړي، بلا بچی یتیمانان کړي، او استاد هغه سره مینه محبت ته ښه. تم کې څون داسې خلک شته چې بیل مازه د خلکو عزتونه لوټ کوون کی، قاتلان بدماشان تباہ و برباد شي او دی جاړي. څونه مینه و سره، لکه داسې ظالم چې تباہ شو الحمدلله وایا. ظالمانو ته په محبت سره ممایل کیږي. بل ولا ترکنوا الى الذين ظلموا، د ظالمانو په اعمال رضا نشي. ظالمان د ظلم کارونه کوي په غیر از چې ډیر ښه کار کړي دي او ډیر د نرتوب کار کړي دي. کدا کار دی وکړه نو فتمسكم النار. نو یو مطلب لا ترضوا باعمالهم. دریم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تداهنوا الظلمه، د ظالمانو خلقو مخ کې مداهنت مکوه. چې سړی ظالم دی کنه، نو ته وتاړو دین بیانې نه، دین ولا پرې دی چې مړه دی به اوس غصه شي راته، د مخ کې دین م بیانوه. مداهنتونه کې ظالمانو مخ کې داغي د یری د وجه نه دین پرې نه دی، دین بیانوه. بل ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ظالمانو سره مینه مکوي. خبره ممنه، د ظالمانو تایید او سپورټ باندې کوي. که د ظالم سپورټ دی وکړه فتمسكم النار. د ظالمانو سره په ظلم کې مرګرتیا مکوي. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء، نبی تاسو لره سوا د الله نه څوک دوستان. ثم لا تنصرون، بیا به تاسو سره امداد نشي کېدی. واقم الصلاه، پابندی کوه د مانځه. طرف النهار، پاتراپو د ورځې کې، د ورځې اطراف کم کم دي.
او ګورا د رز اطرافو کې سار یو طرف دی د رز کنه نو یو طرف ماسپهین دی نو یو طرف مازیګر دی او پسې حصہ کې د شپې نو ماښام د شپې صدا نو ماسخوتن د شپې صدا نو پنځه منځونه پکې راغلي. بعضې مفسرینو یو روایت ذکر کړی یو تن راغی نبی علیہ السلام ته د الله رسول ما باندې حد قائم کا غلطی رانه شوی ګوره ښکاره هغه وخت کې غلطی رانه شوې ده ګناه رانه شوې ده نو حد را باندې قائم کا. الله اکبر پیغمبر سے زنا وغیرہ به نه شوي چې به ما حد قائم کا وی اې دا الله رسول پوی نشم یو جنې روانه نو بس غلې ته په چکو لګاو پیغمبر دا سوي سړی خو سخت خفري جاړي په ما حد قائم کا کوړې می وخه الله ایتونه راولېږلو چې دا دې دونه خفري کنه موسته د کار وي الله ته دې وجاړي په دغه منځونو سره به الله دا ګناه ختم کړي ښه پس کې دې تر چې دې دا دونه خفري. واقیم الصلاة پابندی کې ود مانځم طرف النهار پاترا په درس کې پسیسه کې د شپې بشک نیکه ختمي ګناونو لرا چې ته غلطی ده نو شو پور نفل او دسو کا نفلو کا نو پدې بده الله غ ګناه ختم کی چې دا سه کینو شیطان بر بیا پلاره حفاظت کی ښا چې دی خو پدې خپل ګناه نه توبه وباسي او د چاردام کوي نو دی خو دې سره نور مقام ترسيږي په توبه سره خو سړی د اولیاء مقام ترسي. ان الله يحب التوابين دی خو د رب محبوب ګرځي چې دی توبه وباسي چې رب غلطی را نشو بیا بنکم مونږ توبه وباسو نه کړه کم کسي د ګناه نه توبه وباسي دی د الله محبوب جوړي د شیطان نه نه برداشت کی. ان الحسنات یذهبن السیئات شیطان خودم ډیر خطرناک دشمن دی کنه. ابادي کتابونو کې لیکلي دي چې یو سړی او دیوال ویخ کې ناستو نو شیطان راغی دیوال را غورځېدو نو شیطان ورغی لاس وته ورکو را دی خو دیوال را پریوتو وته وی تاسو کې شیطان وي ته خو د خیر کار نه کوي دا کار کوم داسې بعض د خیر کارونه کوم وی ما کې دیوال راندې راځي نکنو شهید بشي د شهید خو لوی مقام دی فجر د شهادت مقام ته نه رسي دا غینه مې را دی خو کولې ښا ای شیطان په ځای خبره لیکل دا خبره صحیح ده چې شیطان اغدا نه غواړي. الله اکبر کبیره. ان الحسنات یذهبن السیئات نیکو سره ګناونه ختميږي ښا ګناونه د نشوي دي تهجد تکارو آیا نوافل تکارو آیا فرایض تکارو آیا خو ډیر شي زور ولا ورکا رب دا ګناه می کړی دا زمونږه خويندې مې دي زنانا پلان کی واده کې ګډه شوی ما وګوره وختمه مخکار هوا د بهای لباس میں دون مدا چولے وا منزونو تکارو آیا نیکو تکارو آیا چې ګناونه دی ډیلیټ شي ګوره ښا خو پر دې حق د سرګيري کنا نوغه په حج سره نه معاف کیږي بلکې هغه په jihad سره نه معاف کیږي نو پر دې حق به واپس کې ښا پر دې حق واپس کرنا پڑेगा. ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت دے دا پار دا نصیحت حاصل ان کو وصبر صبر کوا فإن اللہ یا یضیع اجر المحسنین یقینا اللہ نزائے کہ اجر دے احسان کو ان کو. فلولا کان من القرون نو اولی نو دا آغا کومونونا چه مخکستاسو نو اقل والا چه خلقی من کڑوی دا پساد نا پزمکا کی مگر لغنتو دا آغا چانا مونگ نجات ورکو اغیتا منم دائینا واتبع الذین ظلموا تابدار شو ظالمان ما دا آغسا اترفو فیه چه مسکریشی اپائی کیو دیو مجرمان وما کان ربک لیہلک القرآن ندستا رب چه حلاکی یو کلی والا بظلم پا ظلم سرا و اهلها او داغی اسیدن کی مسلحون اصلاح کون کی یا ولو شاء ربکا کخوخو دربستا پا زور باند ایمان لجعل الناس امتا واحدا خامخا گرزولی بیو خلق ٹولگی یاو ولا یزالون دیبا ہمیشہ اختلاف کون کی مگر آغا سوکا چرہ مرباندیو کی ربستا
ولذالک خلقهم او دی د پاره دی الله پیدا کړی دی وتمت کلمت ربک او پورا شوی دا فیصله د رب ستا چې خامخا ډک بکم جهنم د پیریانو انسانانو ټولنا وکلا نقص عليك من انباء الرسل پدې آیت کریمه کې د قصص الانبیاء سلور فواید ذکر کړي پدې یو آیت کې د انبیاء او د واقعاتو ذکر کېدو سو فواید سلور فواید ځکه چې پدې صورت کې مخ کې د او پیغمبرانو واقعات ذکر شو سپکې ذکر شو کله کوم پیغمبرانو وای شاباش دا سو پکې اسه اخر کې علیہ السلام کین نور نوم نالی دا خو خلک ته استاد وی چار پاڼه درځي نو او وی پاڼه نه راځي او تر راځي نو تر دې څنګه وی نو تاسو خو هغه شانتي وی وکلا نقص عليك من انباء الرسل پدې یو آیت کې قصص الانبیاء سلور فواید خي چې د انبیاء او د واقعات اولي الله بیانې وکلن هر یو لره مون بیانو تا د خبرونو د پیغمبرانو نا نمبر 1 ما نثبت به فؤادک مون مضبوطو پدې سره استاد زړه د پیغمبرانو واقعات د دړه مضبوطوالي د پاره دي ښا د څه د پاره دي دویم وجاءک فی هذه الحق تا تراغلی پدې واقعاتو د پیغمبرانو کې حق خبره چې حق معلومه د پیغمبرانو واقعات وګوره هغه څنګه مسله کړي وا آیا خلکو دغه اکرامونه کړو که مخالفت شوی وي وموعظه او پدې کې نصیحت دی او یادداشت د پاره د مؤمنانو وقل للذین هو یا هغه کسانو ته چې ما نروړي عمل کوي په خپل طریقہ مونږ عمل کوونکیو وانتظروا انتظار کوي ان منتظرون یقینا مونږ انتظار کوونکیو وللہ غیب السماوات والارض سورت کې سو مسئلے وی سلور وړ په یو آیت کې ذکر دی ښا ګوره ورتا وللہ غیب السماوات والارض خاص الله لدی علم د پټو سيزونو د اسمانونو د زمکو کومه مسله په کې ذکر شو غیب دان یوازې یو الله والیه یرجع الامر كله الله لو واپس کیږي کارونه ټول فعبده بندگی کا یوازې د الله عبادت کا یوازې د الله کومه مسله شو عبادت الله لخاص کې وتوکل علیه په الله ځان سپارا پروا مکو د چا دین بیانوا په الله ځان سپارا وتوکل علیه تکالیف په کې راځي لبن تنګې ستارب د سره خبره خو نه دی وما ربک بغافر اما تعملون نه دې ستارب نه خبره دا اسنه چې تاسو یې کوي نو سورۃ ہود کی سلور مسئلے سلور واړه اخیری آیت کې ذکر کې او په دې سورۃ کې د او انبیاء واقعات مخکې وایي